بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مع محمد وآل محمد الصلوات. نعرہ تکبیر. تو اختتام پورې چې تاسو مو سره ملګري وئ او چې زه تاسو سره مدد وکړم او تاسو ما سره مدد وکړئ، انشاءالله پروګرام به لږ رونق وي. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایام د قرآن کریم تلاوت کړه: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پروردگار عالم فرمائش کوي: ما انس و جن ندی خلقات کا خلقات مکړه عبادت دپاره مو خلقات کړ. د انسان پیدایش، د جن پیدایش دا د خدای بندګۍ دپاره عبادت دپاره خلقات دي. عبادت و اقسام دي. الموت یو قسم عبادت، روژه عبادت، زکات عبادت، خمس عبادت، حج عبادت، صدقه عبادت، نافله عبادت، مور و پلار ته سترګو غړول عبادت، عالم ته سترګو غړول عبادت، کعبې ته سترګو غړول عبادت، قرآن ته سترګو غړول عبادت. خو یو عبادت ته چې پیغمبر دی النظر الى وجه علی عبادت، د علی مخ ته سترګو غړول عبادت دی. دوستانو، هغه خلک چې هغه علی وخت کې وو، علی ته به سترګې غړولې، د علی زیارت به ورته حاصل شو، دا عبادت به ورته خدای په نصیب کړو. هغه خلک چې هغه علی سره نه وو، بیا به هغه کوم عبادت کوي؟ پیغمبر دی ذکر علی عبادت، د علی ذکر کول عبادت دی. خو هغه خلک چې هغه د خلو منځ کې پراته دي، هغه د علی غږ نشي کوای، هغه د علی ناره نشي لګوای، هغه د علی ذکر نشي کوای، هغه د علی جلسه نشي کوای، هغه علی علی نشي ویلی. یا رسول الله بیا به څه کوي؟ یی حب علی عبادت، علی سره محبت کول عبادت دی. نه ناره مخانه والا گاله ناره जवान सरफराज है, अजल से पाक बाज है, नबूवतों का नाज है, नफ्स नफ्स नमाज है, भला कोई जवाब है, यही अबू तुराब है.
امیر شہر مصطفیٰ فروغ بزم انما سرود ساز حل عطا یہ شاہ سوار و لا فتح نبی کے ہم رکاب ہے یہی ابو تراب ہے نعرہ حیدری سوائے کے محرکہ دا اہل سنت والجماعت یو کتاب دے اگر کے ناقل کوي چې پیغمبر د علي ته آئی یا علي لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى يحج 1000 عام قدميه ثم بين الصفاء والمروة قتل مظلوما ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة يا علي کيو دسی سڑائی وی چاگا دور عبادات وکی چاگا زر کال پورے عبادات حاج وکی و بیا صفا و مروے مانچ کے مظلوم قاتل شی دو احد غرب برابر سنا دو خدای پل یاری کی ویر کی خو یا علی کچر تو سے محبت نشتا یا علی اغاب دو جنت بویا ونوکسی دو جنت بوی با ونکسی بلکہ اغاب جہنم تسی سوائے کے محرکہ دا اہل سنت والجماعت جو مغا کتاب دے حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے آئی لا يجوز احد الصراط لا يجوز احد الصراط یو کس ہم رزد قیامات وی پل صراط باندے جنت نشیط لائے یو کس ہم نشیط لائے کلبچی الا من کتب لہو علی جون الجواز اغ وقت پورے چو پورے اغسا دا علی ٹکٹ نوی دا علی پروانا ورسرا نوی چوک چو جنت چی پل صراط باندے اغسر اب دا علی پرواناوی مطلب چو یو کس ہم نشیط لائے یعنی ادام نا غنی سا توی موتا پورے چوک چو جنت چی اغاب پروانا دا علی خلی دا چوکی ای ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر اکرم نا ناکل کوی کا ادام چی اغاب علی نا ٹکٹ خلی کا یحییٰ چی اغاب علی نا ٹکٹ خلی کا موسیٰ چی دا اغام امت با علی نا ٹکٹ خلی کا زکریہ چی اغاب علی نا ٹکٹ خلی کا یونس پیغمبر چی اغاب علی نا ٹکٹ خلی کا حضرت یوسف چی اغاب علی نا ٹکٹ خلی کا زوتا چو اغاب علی نا ٹکٹ خلو تو کیا مت ریجے پورے چو پوری دنیا باندے مخلوق رچی خود کلا جنت وقت راشی پولیس رات وقت راشی پیغمبر دیائی چو یو کس حمد سی نشتا چو جنت وارد کی گی چو اغسد علی ٹکٹ نوی چو سد علی ٹکٹ نوی اغا پولیس رات باندے ورود نشی کوای اغا بغیر دا علی ٹکٹا نشی تلائے دا آغا علی دے چا دا علی ٹکٹ با ادام سب دا علی ٹکٹ وی یا حضرت سام سب دا علی ٹکٹ وی حضرت شیش سب دا علی ٹکٹ وی حضرت ادریس سب دا علی ٹکٹ وی حضرت یونس سب دا علی ٹکٹ وی حضرت موسیٰ سب دا علی ٹکٹ وی حضرت شعیب سب دا علی ٹکٹ وی حضرت ابراہیم سب دا علی ٹکٹ وی حضرت اسماعیل سب دا علی ٹکٹ وی حضرت اسحاق سب دا علی ٹکٹ وی حضرت یوسف و زکریا سرب دا علی ٹکٹ وی امت محمدی سرب دا علی ٹکٹ وی اصحاب پیغمبر سب دا علی ٹکٹ وی موتا سب دا علی ٹکٹ وی بغیر دا علی ٹکٹ نبو یو کس ہم وارد نشی کے دا نعرہ حیدری مشکل کشاد علی موسرہ بٹول آئی اخیری کی علی آئی مشکل کشاد علی 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 تقوی دے علی علی آقا دے علی افضل دے علی اجمال دے علی مظہر دے علی 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 کوثر دے
علی محشار دے، علی محشار دے، علی داوار دے، علی مفتی دے، علی مہدی دے، علی ماہر دے، علی ظاہر دے، علی باطن دے، علی ذیشان دے، علی سلطان دے، علی یزدان دے، علی ایمان دے، علی قرآن دے، علی میزان دے، علی تقوی دے. نعرہ حیدری لسنا اچات کا. علی تقوی دے، علی اولاد دے، علی اکمل دے، علی عادل دے، علی اکمل دے، علی اکبر دے، علی سرور دے، علی طاہر دے، علی حیدر دے، علی رہبر دے، علی قاضی دے، علی دماد نفس رسول پیغمبر دے. نعرہ حیدری. سوائے کے محرکہ دا اہل سنت والجماعت کتاب حجر ابن مکی ناکل کوي. آغا جنات چا آغا جناتا خلق المنزونا کوي، روشیہ ستی زکتونا ویر کوي، حج تاچی عمریہ کوي، تحجدہ کوي، نفلیہ کوي، خیراتا کوي. خو آغا جنت دروازی باندی چلی کری دی و دا آغا زنجیر سے آئی. چوک چو یا علی نا انکار کوي، دا یا علی نا میں خستلی نا انکار کوي چی یا علی شرک دے یا علی بدعات دے. حجر ابن مکی دے آئی چو وور پیغمبر اکرام دے آئی. قال النبی انہو خلق اللہ حلق باب الجنہ. پروردگار علام دا جنت پا دروازے باندی یو زنجیر یو کنڈو دا نصب کری دے. من یاقوته حمراء على صفائح الذهب فاذا دقت الحلقة على الباب ظننت وقالت یا علی یا علی یا علی یا علی. آغا دا یاقوتو کم دار دے، آغا کم دروازہ دے چا آغا سنی نا دے، آغی خختی سنی نا دی، آغا باندی کما کنڈ دے چا کلا کنڈ چوکت کوی یا دا جنت دروازہ خلصی گی. آغا کنڈ غا کوی تکوالا نکوی ٹاک نکوی چا کلا چوکی و خوروی یا دروازہ خلاصہ شی و خوری گی کا دستا چی زننتو یا علی. آغا غا کوی یا علی یا علی یا علی. آغا علی چا آغا اسم اعظام دے، علی نما اسم اعظام دے. دیر مختصر وقت ہے. عمار مولا علی سر ناست ہے، افسردہ دے، غمزدہ دے. عمار ویلی خفائے یا علی قرضدار ہے، ہم دیر قرضہ دے. ویلا خویو ذکر در تخیم. آغا ذکر تلاوات کا خدا بدا مشکل آسان کی. ویلا کم ذکر یا علی. ویلا عقیدہ دوی نیات وکا تیگی تلاس واچوا. ویلا چوائم ویلا وی یا علی. لگا ناراض زور سوالگو اللہ سنوتا وچات کوئی خوان بطناوا کوئی دی حدیث نا. نعرہ حیدری. ویلا یا علی ورطا واخلم دا چنگی کدائشی. ویلا وورا علی اسم اعظام دے واخلم دان. عمار دے آئی مونیات وکڑلو یا علی موت وہ ویلا تیگی تا ملاس واچولو تیگرتا سناش والا نراو لگوئی. نعرہ حیدری. غاگی وکڑلو یا علی موت تا دورے سنی ضرورت نشتا، دورا نیم کرز دور ہے. ویلا خواب بیا نیات وکا گوتی مغی سنے کی کیک دوا مغور چورت غوڑی دتا نیمہ بشی نیمہ وقبل تیگشی. بیا نیات وکو تیگی بوندی گوتی کیخلی چورتا ضرورتو سونا بیلشوا تیگا خپل زیتا لارا. ورطا قادی یا علی
دا پختنه دنه کوم دا څنګه وشو ورته قاد یا عمار په اغزات باندې من قسم ده چې علي ته سلی ویر کړی ده په اغزات من قسم ده چې کائنات خلقات کړی دي واورا چې حضرت داوود علیه السلام چې کله واسپنا لاس کې راواخستله چې هغه نه توري جوړولې هغه نه د زغری کړي جوړول هغه نه ترونه وکاګال تو ته پاته شتا یا نشتا چې هغه څور باندې ویلا یا علي چې ور باندې ویلا هغه ایمان ماونه خسته یا علي یا علي یا علي داود پیغمبر ته یا علي نمه واجی نواز بنا نارم کدا تا پاتا نشتا چې علي اسم اعظم ده علي اسم اعظم ده مولا سفر کوي ایمان د تزاشي مولا سفر کوي لیاری کې اوس یو يهودي عالم ملګری شو تلل وی دجله باندې راغلل وبو باندې دریاب واخه لیاری کې يهودي علي ته آئی پیژندی نه ویلا دوست ته مو سم ملګری شوي زه خو وړو کې سړای نه يم زه ډېر غټ سړی یم زه عالم یم زه فاضل یم ویلا ټیک ده سفر بکو خو چې کله دجلې ته نږدې شو یهودي څه وویله اوبو باندې پاسه روان شو مولا علي غاږ ونیوه کو د سفر ملګریا د سفر ملګرتیا خدا شی نه وي څوک چې سفر کې ملګری وي هغه سره ځي زه د بیله پرېخلم عالم ورته یایي چې تو ته پاته شته که نه چې ما تو ته اول وویله چې زه یو عالم یم زه یو فاضل یم ایمان درته ځه شي زه یو عالم یم زه یو فاضل یم ما سره ته سفر کې یو ځای ملګری شوې داسې نوي سره نه پاتې شوې ویله ټیک دی امنه مولا علي اوبو ته اشاره وکړله هغه اوبه تیږې شولې مولا په تیږو روان شولو پورې شو هغه عالم په اوبو نه پاسه روان شو لاړو پورې شولو عالم مولا ته مخرتاو کو ورته یایي دا راته وایه د وخت مسیحا یې د وخت نبي یې ولی یې رسول یې څوک یې زه په اوبو باندې پاسه لاړم مګر تا ته اوبو نه تیږې جوړې شولې ته په تیږو باندې لاړې مولا د ورته یایي اول ته راته وایه چې اوبو ته د کوم ذکر وکړلو شنډې د وښورولې تو څه ورته وویله چې ته په اوبو باندې پاسه لاړلې و یایي د ورته چې ما تورات کې لوستلي دي هغه دا دي چې د آخري زمانې پیغمبر به وي د هغه به وصي وي د هغه به ولي وي د هغه نما به علي وي خو هغه علي نما اسم اعظم دی که هغه اوبو ته وایي نو اوبو باندې به پاسه څې مولا علي د ورته یایي نو بیا زه ویله زه تا ته ویایم هغه علي چې ته په اوبو باندې پاسه لاړلې هغه علي زه یم زه علي ابن ابي طالب یم نعره حیدری محمد بن جریر طبری کے محمد بن یوسف گنجی شافعی پہ باب 62 کفایت طالب کے حافظ ابو نعیم پہ حلیت الاولیاء کے شیخ سلیمان بلخی حنفی 238 صفحے پہ ینابع المودع کے باب 56 حدیث نقل الذخائر العقبہ امام الحرم شریف احمد بن عبداللہ طبری شافعی ابو ہریرہ نے روایت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آئی چیئی مکتوب علی ساق العرش چکل زا معراج تلالم ما پا عرش باندے ولیدل لکل شویو چشیو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا نشتا بل خدای سوا د خدای نه اغا احد دے صمد دے ومحمد عبدی محمد ما بندہ دے ورسولہ واغا دے ما رسول دے وایدته بعلی ابن ابی طالب او دوستانو آغا خلق چا اغوی دیئی چی یا علی مداد بدعات دے یا علی مداد خستلی نما شرک دے یای چا پیغمبر دیئی ساق العرش باندې لیکلیو چې زه احد خدایم زه صمد خدایم
محمد دی ما نبی دے اغام دی ما رسول دے و دا اغ محمد مداد ما دا علی پلاس وکڑلو نعرہ حیدری. وقت ډیر تیزه سره روان دی. اخیری ایمان تازه کولې د پاره یو حدیث ته بیان کوم. پیغمبر د علی کور ته راغو. یا علی خونی کې څه شته دي چې زه نن تناول کوم نشي جانې کوم. بیبي ورته وویله بابای مو خونی کې نن څه نشته ما به مهمان کوی ولا نن مو خونی کې څه نشته ولا خو زه به میلمستیا ډېر کوم ولا خو زه تاسو ته میلمستیا ډېر کوم. هغه د عظمت لسونه پیغمبر وچات کو هغه د رحمت لسونه پیغمبر وچات کو د نبوات شنډې وښورېدې هغه ژبه د رسالت وښورېده غاږ یې وکړو فضا ته فضا بیبي نه نوزه خرما راواخله نه نوته فضا بیبي خرما یې راواخیستل کېښلل. دوستانو پیغمبر حسن جان ته غږ وکړو ما حسن زویه راشه. حسن جان راغو یو خرمای د حسن خولې کې کېښلو نشي جان کا هنیئا مریئا لک یا حسن. بیا یې مولا حسین ته وویله حسین زویه راشه. حسین جان خولې کې خرما کېښلو نشي جان شه زویه هنیئا مریئا لک یا حسین. بیا یې حضرت زهرا بیبي ته وویله ګرانې لورې راشه نشي جان کا خرمای د بیبي خولې کې کېښلو نشي جان کا هنیئا مریئا لک یا زهرا. بیا یې علي ته وویله علي راشه. علي ته یې خولې کې کله خرما کېښللو نشي جان شه یا علي. پیغمبر کېناستو بل خرما یې راواخیستو بیا یې د علي خولې کې کېښلو نشي جان شه یا علي. توجه مشته دی توجه مشته دی نشي جان شه یا علي. کېناستو پیغمبر بل خرما یې راواخیستو د علي خولې کې کېښللو نشي جان شه یا علي. پیغمبر بیا کېناستو بل خرما یې راواخیستو پاڅېدو د علي خولې کې کېښلو ورته کاده هنیئا مریئا لک یا علي. بیا پیغمبر بل راواخیستو همداسې عمل پیغمبر شروع کو خرما یې راخیستو د علي خولې کې کېښلو ورته یایي د نشي جان شه یا علي نشي جان شه یا علي. لور د ورته یایي بابا جانا تا خو مو منځ کې لکه فار کړی وي مخکې خو تا داسې نه کول تا خو نن علي خولې کې بار بار خرما کېښللو ورته یایي د مبارک وي مبارک وي یا علي. ویله لورې ویله داسې دی خبره چې کله مې د حسن جان خولې کې خرما کېښللو اسمان فرشتو غږ وکړلو یا حسن جانا مبارک شه خرما دته. بیا مې د حسین خولې کې کېښلو د اسمان فرشتو غږ وکړو د ځمکې فرشتو غږ وکړو حسین تا ته مبارک شه. بیا مې تا خولې کې خرما کېښللو د اسمان و د ځمکې فرشتو غږ وکړو د جنت خورانو غږ وکړو مبارک وي یا زهرا. چې کله د علي خولې کې کېښلو اسمان فرشتو غږ وکړو د ځمکې فرشتو غږ وکړو غرونو غږ وکړو غلمانو غږ وکړو دوی سراسره پروردگار عالم خپل ید قدرت आवाज کې غږ وکړو مبارک شه علي. زه دوباره کېناستم بل خرما مې راواخیستو دې دپاره چې زه د خپل پروردګار هغه आवाज بیا واورم. د علي خولې کې مې بل خرما کېښلو بیا همداسې आवाज وشو بیا پروردگار غږ وکړو مبارک شه یا علي. بیا مو بل خرما راواخیستو بیا مو کېښلو خو دا عمل ما کولو امنر پروردگار عالم غږ وکړو یا محمد ایما د امتحان خلی او الله واوره محمد په خپل ذات مو قسم دی که ته قیامت ورځې پورې خرما راخلې د علي خولې کې کېږدې اوس زه به ورته یم مبارک شه یا علي علي مزاج هم علي مزاج هم
علی 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 کار هم علی 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 گفتار هم علی علی لسان هم علی علی رفتار هم علی علی معیار هم علی علی سلام هم علی علی کلام هم علی علی طبیعت هم علی د علی نیت هم علی علی شخصیت هم علی د علی زوجه هم علی نفسی رسول هم علی بطول هم علی نعره حیدری. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مولا کریم دا کم ذکر مو تو سنا د خدای په